الله الرحمن الرحيم. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. قال او فرمایل موسی علیہ الصلوۃ والسلام فعلتها دغه کار ما کړو دا قتل می کړو اذن په دغه وخت کې وانا اوزوم من الضالين نا خبرنا ففررت نزو تختید منکم استاسنا فرار مفرور ففررت نزو تختیدما منکم استاسنا لما هرکل خفتکم چې هرکل استاسنا ویریدم فوهب لنا الله ما لراکو فوهب راکو لی ما تربی زما رب حکما حکم علم وجعلنی او زیو ګرځول من المرسلین د پیغمبرانو نه وتلک نعمت او دغه نعمت ته تمنها چې تیز باتی علی پما باندې اندا خبر عبدت چتا غلامان جوړ کړل بنی اسرائیل قال او فرمایل قال او فرعون وما رب العالمین وما اوسشد رب العالمین رب العالمین پالون کې د مخلوقات قال موسی علیہ السلام فرمایل رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ازمکی وما او د هغه سيزونو بینهما چې د دوانو په منځ کې دي ان کنتم کچریه تاسو موقنین یقین کون کی یا یقین لرون کی قال وی فرعون لمن هغه چاته حوله چې د نګیر چا پیرو الا تستمعون آیا تاسو دا خبر نه اوري قال موسی علیہ السلام فرمایل ربکم غستاسو رب دے و رب آبائکم استاذ آبا و اجداد رب دے الاولین مخکینین قال وی فرعون ان رسولکم بشک استاذ دا پیغمبر الذي اغا ارسل الیکم تاسو تر علی گلی شوی لمجنون دا لیونه دی قال موسی علیہ السلام فرمایل رب المشرق یا رب د مشرق ته والمغرب او د مغرب وما بینهما او د دې په منځ کې سدي داغي ان کنتم کچریه تاسو تعقلون تاسو کې عقل لی تاسو پوهیږئ چرته قال فرعون ویلا ان اتخذت کتاونی ول الها معبودان غیری زمانه علاوه لئن اتخذت کتاونی الها معبود غیری زمانه بغیر لا اجعلنک ذب خام خطا وغرزوم من المسجونین د قیدیاننا قال او موسی علیہ السلام اولو جئتک ایزتا تران ولما یزتا تراغل نه یزتا تران ولما بشیء پدایس مبین واضحه قال فرعون فأت به راولا غسیز ان كنت کچریت من الصادقین دا رشتن فالقى ناسا په غرز ول موسی علیہ السلام عصا خپل امسا فاذا پس ناسا په هيا اغه امسا ثعبان اجدها و مبین خکارا ونزع راویست يده خپل راس لاس فاذا هي پس ناګهانه اغه بيضاء تکسبن للناظرین د کتون کو د پار دا واقع و د حضرت موسی علیہ السلام چې کومه د فرعون سره داغه مکالمه شوی او داغه دعوت په پیش کړو د الله جل شانو هغه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او فرعون انکار کړو او فرعون ډیر لوی یو سیاست هغه کو د خپل درباریانو د خپل قوم مخې ته او موسی علیہ السلام د استقامت غر او هغه ته ولاړ وقت دلایل او ته پیش کول او چې فرعون کله دلیل نشو پیش کولې نه کنځلې شروع کړ وای دا لیونه دی چې کله دلیل نشو پیش کولې نو بیا وی دا موسی علیہ السلام وی لیونه دی موسی علیہ السلام ډېری واضح خبره هغه پیش کړې خدایي جواب د فرعون سره نو دا اسانه خبره اوس دا واقع نبی علیہ السلام ته تسلی لپاره ذکر کیږي او د موسی علیہ السلام د دعوت طریقې کار دی چې نبی علیہ السلام ته الله خي نو پرون مونږ یو سوال کړو مونږ یې باندې بحث کو خیر وګت بحث ته کوشش کوم چې خلاصې بیان کوم لکه شانته مختصر ا سوال نو چې دین پس د ابراهیم علیه السلام واقع ده نوح علیه السلام واقع ده د هود علیه السلام لوط علیه السلام واقع ده نو پکار دی چې هغه پیغمبرانه د موسی علیه السلام نه مخکې ذکر کړي لکه موسی علیه السلام په آخري پیغمبرانو کې دی د مخکې ذکر کولو فائدہ صدا ولې الله جل شانو داسو د دې وجه دا چې د موسی علیه السلام یو د سړی تر راغله چې فرعون چې هغه د الله جل شانه د وجود د خدای د وجود د هغه قائل نه آسان الفاظ کې موږ وایو چې د فرعون چې د ملحد او دهریو الله جل شانه نه مانو
نورم ډېر احتمالات دي پکې د هغه د خبرو نه معلومیږي سبل مذهب والو خو چې کله دا خبره کوله چې وهذه الانهار تجري من تحتي دا هر څه زما په حکم چلی کله وی انا ربکم الاعلى نو پته لګي چې دا الله قائل نه و بلکې د خپل ځان ته خدای وي د خپل عقل ته خدای وي خپل روح ته خدای وي د خبرو نه سړيري خبرې معلومیږي نو ویم د په هغه کې لګي یو څو خبرې ته ویم بیانو چا دا ویری چې دا فرعون د دهری او ملحدو دا الله جل شانه د هغه نه بالکل منکر دی نعم او هغه د خبرو نه بالکل واضح ده چې الله یې نه منو ځکه خو موسی علیه السلام او فرعون موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته وی وما رب العالمین دا رب العالمین څه شی دی او په سورۃ طه کې وته فمن ربکما یا موسی تاسو د دوانو رب څوک دی موسی علیه السلام نو پته لګی چې د دهری او ملحدو د الله جل شانه سو منکر یا دویم چا یو خبره پکې بیان کړې دا وای دا ملحد او دهری نه بلکې دا فلسفي وو سو فلسفي وو اولنې خبره ویلې دا په احتمالاتو کې چې د دهری او ملحدو د دهری او د ملحد عقیده دی چې هیڅ خدای څوک نشته دا کائنات بس په خپل خدای دی وې د دې یو خاص حرکت ته او هغه حرکت چې راځي بس په زمانه کې او په خلکو باندې حوادث راځي دا سچ کیږي په دې کائنات کې وې د کائنات خپل حرکت توجه نه کی بس د دې دا په خپل ذات کې او د خپل حرکت کې په خپل خدای د دنیا دا عقیده چا ده د دهریانو د ملحدانو عقیده او دویمه خبره وی چې دا شیو دا فلسفي وو دا د خدای قائل او خدا هغه شان خدای قائل نه د کوم چې مونږ قائل یو فلسفیان حضرات هغه خدای منی خود سي نه منی څنګه چې مونږ من زمونږ عقیده دا چې الله او خدای دا یو ذات ته او هغه د تمام سيزونو شری فعال لما يريد دي چې څه کوي هغه کولای شي دا غي اختیار دی. تمام حکمونه دا هغه سره دي تمام طاقتونه دا هغه سره دي عالم الغیب دی حاضر ناظر دی واجب الوجود دی دا وجود څه شی دی هغه لازم دی اب خامخای آسان الفاظ کې بل تقویمه چې زموږ عقیده دا چې یو ذات ته هغه فاعل مختار دی کار کوونکی دی په خپل اختیار باندې تمام کارونه کوي او دا کائنات ته نظام چلی داس یو ذات دی هغه یو عاقل ذات دی یو پوهه ذات دی دا معنا عاقل ذات فاعل مختار دی یو اختیارمند څه شی دی کار کوونکی دی زموږ عقیده دا ده او د فلسفیانو عقیده دا نه ده فلسفیان هغه فاعل مختار نه مني هغه د یو ذات نه مني چې هغه یو کار کوي او هغه باقاعده یو ذات ته او دغه سره اختیارات بلکې هغه خدای ستوي هغه الله ستوي هغه الله دی توي او خدای دی توي چې دا بس یو طاقت ته او په طاقت باندې هر څه چلی او موږ به دې ته وایو چې هغه دې له نوم ورکې په آسانو الفاظو کې چې دا یو نیچر دی بس قدرت ته بس دا کیږي دا هر څه یو طاقت ته یو طاقت باندې دا هر څه چلی نو موږ هغه طاقت مني او موږ طاقتور منو صرف فرق دونه دی هغه طاقت مني او موږ طاقتور منو اوس هم په پوهه نشوي کنه لګي ته نور آسان هغه وایي فلسفیان چې یو وجه ده د هغه وجه نه د هغه وجه د وجه د کائنات چلی یو وجه ده یو سبب ده یو کاز ده د هغه د وجه نه د کائنات چلی او موږ وایو نه یو ذات ته د هغه د وجه نه د کائنات چلی دا د فلسفیانو عقیده نو بعض خلکو دا احتمال ذکر کړی دی چې دا فرعون 1400 دا فلسفي او دا عقیده و چې علت موجبه ده چې دا هغه د وجه نه د کائنات چلیږي او مونږ سوي چې دا یو فاعل مختار دی دا هغه د وجه نه د کائنات چلی دریم چا یو عقیده د هغه ذکر کړی چې دا هغه خبرو نه پته لګي وای دی حلولی وو سو حلول یو مذهب دی مخکې په دې مونږ تذکره کړو حلول یو مذهب دی حلول داسې مذهب دی چې هغه د هندوانو د هغه مذهب په شان دی مونږ چې بس د تناسخ په کستا سویات چې مونږ په لګه بحث کړو وایو
او هغه داسې و چې دا الله جل شانو کله کله یو ذات ته هغه راکوزیږي او باقاعده په هغه کې غیب شي. لکه هندوان وایي زمونږ دا بوت مخې ته پروت دی بګوان صاحب او دې ته خدای راکوشوی دی ځکه موږ د دې عبادت کوو. نو یو څیز چې په بل کې حل شي، آسان الفاظو کې یو څیز چې په بل کې حل شي ته مذهب د حلولیت وایي، حل کېدو. لکه څنګه عیسایان هم وایي چې الله راکوشوی عیسی علیه السلام ته، کله وایي په جبریل کې حلول کړی دی، کله وایي په یو څیز کې حلول کړی دی، کله وایي په بل څیز کې حلول کړی حل شوی. څه پوهېږئ په دې مسلو؟ نو وایي چې دا څه مثلا خاص نو وایي چې دا فرعون چې و، امام رازي لیکلي چې دا فرعون چې و نو دا حلولي مذهب والو او د ده عقیده دا وه چې دا الله راکوزیږي او دا کله کله په یو خاص انسان کې ورننوځي، نعوذ بالله من ذلک. نو د فرعون عقیده دا وه چې الله جل شانو په دې زمانه کې یو متعین انسان ته ننوتی او فرعون وایي چې هغه زه یم هغه انسان چې ما کې وایي الله را ننوتی دی او ګویا چې زما دا روح چې دی بس دا الله دی. نو ځکه به بار بار خلکو ته وایي انا ربکم الاعلی او هذه الانهار تجري من تحتی، دا هر څه زما په حکم چلی. نو دا غدریم احتمال چې څو مفسرینو حضرات ذکر کړو د فرعون د عقیدې باره کې، دا کمې عقیدې والا سړی و، دا اسانه د خبره داوا مسله داوا چې په سورۃ شعراء کې که خیالو کې ټول قرآن مجید ډېر په عجیبه ترتیب دی او په سورۃ شعراء کې که ترتیب ته وګورې څه ډېر ګډوډ ښکاري سړي ته. نوح علیه السلام په ړومبي پیغمبرانو کې، ابراهیم علیه السلام په منځمي پیغمبرانو کې او د هغې په منځ کې حضرت هود او صالح او حضرت لوط علیه السلام د هغه سره تېر شوی، هغه مخکې په کار و د هغې تذکره، وروسته د موسی علیه السلام تذکره په کار و ځکه دا وروستنی پیغمبر دی. نور پیغمبران خو ړومبي پیغمبران. الله دا ترتیب ولې د موسی علیه السلام تذکره ټول لړومبی کې په سورۃ شعراء کې د هغې وجه وه. د هغې وجه دا وه چې فرعون چې و دا خالص ته الله جل شانو د وجود منکر و، دهري و، دا ملحد و. د الله جل شانو سو اولنۍ خبره چې الله جل شانو ما او تا ته خپل وجود ثابتوي. نو دا آیا په عقایدو کې اولنۍ عقیده د الهیاتو ده که نه ده؟ پوهېږي؟ او نور قومونه چې کم دي که د حضرت نوح علیه السلام قوم دی او که د حضرت ابراهیم قوم دی علیه السلام، دا خو مشرکانو. نو د شرک عقیده خو وروسته راځي چې ته الله ومنې نه د هغه سره به څوک شریک ومنې که نه. او د الحاد عقیده او د دهریت عقیده خو ړومبی راځي که داسې نه ده. ځکه الله جل شانه د عقیدې په ترتیب سره سورۃ شعراء د هغې تذکره وکړه، د موسی علیه السلام تذکره وکړه. ولې؟ ځکه فرعون د الله جل شانه د وجود نه بالکل منکر و. په دې خبره مې ونه رسېد، پته نه لګي چې کومې فلسفې هغه بیانو چې ستاسو د دماغو کې کینیم که نه کینی. صحیح ده؟ دی ما ته ډېر اسان کار دی، کتاب وګوره هلته راشي مونږ ته یې ووایي مونږ خو ګرځو شپه ورځ کاروبار کوو ستړي شو دا وختې په میز چې دا خبره راته په میز چې کړې وه چې مزې دې وکړې کتاب ته ناست یې او بس نور ذکار دي نشته. نو څه وایي موسی علیه السلام واقع کې قال فعلتها اذا وانا من الضالین، دا ما چې دا کم کار کړو سړی مې په سپېړه والی او هغه فرعون خو ورته وي که نه چې ته هغه سړی نه یې وفعلت فعلتک التي فعلت وانت من الکافرین. خپل کار دی یاد نشي، زموږ سړی دی وجلی و، خصوصي سړی دی راله وجلی و. نو هغه وایي هغه ما ځکه وجلی و چې ما ته پته نه وه چې زما په لاس کې دونه زور دی او ما ګزار ورکړو د ادب دپاره او د هغې نه خرړه جوړه شو، خبره په بله لاړه. فعلتها اذا وانا من الضالین، ما دا کار کړی دی بالکل، خو په هغې وخت کې انا من الضالین زه بې خبره وم د خپل ځان نه چې زم لا پیغمبر به جوړېږم. بیا ففررت منکم لما خفتکم، زه ستاسو چې کوم قانون دی د هغې نه خبر وم. قانون دا و چې قبطي څوک مړ کړي د هغه معافي نشته. وایي زه ویرېدم چې هسې نه دا اوس ما قتل کېږي د هغې ځای نه لاړم. نو اوس راغلی مخکې یېرېدم اوس نه یېرېږم ستا مخې ته ولاړ یم. مخکې یېرېدم د دې ځای نه تللی وم، اوس راغلی یم ستا مخې ته ولاړ یم او تاله چیلنج در کوم څه کې زه دی فرعون ته وي ناشنا کار دی که نه. جی وفعلت وفعلت او تا وکړه فعلتک التي خپل هغه کار فعلت چې تا وکړو. پوهېږې په دې باندې؟ بل قرات ته وفعلت فعلتک التي فعلت، فعله یو کار ته وایي. څه ته وایي؟ یو کار.
دا قرات هم پکې دی. فعلت تا وکړه فعلتک التي خپل هغه کار فعلت چې تا وکړو تا چې څه کړي بس کړي دي. دا هم پښتو کې وایي وانت من الکافرین ته ډېر ناشکرې چې موږ سره ښه کوو ته زموږ خلک وژنې. قال فعلتها دا کار ما کړی اذن په دغه وخت کې وانا من الضالین زه بې ناخبره وم. ففررت منکم لما ففررت زو تختیدم منکم ستاسو نه لما هر کله خفتکم چې ستاسو نه ویریدم نو چې ستاسو د خوانه لاړم په دې کې مې خیر فوهب لي حکما وجعلني من المرسلین. الله جل شانه ما ته علم راکو فوهب لي حکما ما ته علم راکو وجعلني من المرسلین او ما ته پیغمبري راک. دا ناشنا خبر. مفسرین او حضراتو کې چا ویلي چې دلته د حکم نه مراد شی نبوت رد کړی په دې باندې بعضې مفسرینو ویلي یا وروسته پسې نبوت تذکره را روانه ده که نه وجعلني من المرسلین زی پیغمبر وګرځه. نو دې معنی چې علم او عقل دی څه شی دی علم او عقل دی چې ما ته الله جل شانو علم او فهم راکړو پوهه راکړه وجعلني من المرسلین به پیغمبر کو. خو زه وایم چې د علم نه څه مراد دا به ځان سره یاد وساتئ. د علم نه مراد اصل کې د الله جل شانو په قانون کې ګورئ یاد ساتئ د الله معرفت مرادي. د علم نه مراد صحیح د الله پہچان او د الله معرفت. او مخکې مم د تویلو چې پتا کې کم یو انسان الله جل شانو زیات پیژني دا د الله په قانون کې ټول نه لوی عالم دی. وایي په دې عالم صرف نحو او بلاغت فصاحت والا تا ساينس والا تا بایو کیمستري والا ته دي ته عالم نه وي. عالم څه ته وي چې څوک د الله جل شانو معرفت ته چا او پہچان د چا زیات نصیب شي دا ټول لوی عالم دی. نو سوې فوهب لي حکما ماته سر نصیب کو ماته معرفت نصیب کو الله خپل پیجنګلو را نصیب کړه وجعلني من المرسلین او بیا ماته پیغمبري راکړه. تاسو ته ما ویل چې د علم اصل مقصد او د انسان اصل مقصد هم چې ته عبادت کوو دا معرفت دی الله جل شانو. نو ته به اوس وایې چې دا معرفت والا معنی دی د کوم ځای نه راویست دا خو چېرته مفسرینو نه ده کړې نو وروسته وګوره که نه عجیبه خبره ده. فرعون دې تپوس کوي وما رب العالمین ستا رب څه شی دی نو هغه ورته د خپل رب تعارف کوي نو پته لګي چې دا د معرفت علم و. د څه علم و؟ د معرفت علم و د الله جل شانه. د ساینس او د ټکنالوژي علم نه و دا د صرف او د نحو علم نه و دا د منطق او د بیان علم نو بلکې دا علم د الله جل شانو د پہچان علم چې الله پیژندل او موسی علیه السلام ځکه او ته پیغمبري ورکړو. عجیبه کار څه عجیبه دنیا د یاره د قرآن مجید دا حیران یم چې څنګه ته ویم. نو فوهب لي الله ما ته نصیب کو حکما څه شی را نصیب کو علم را نصیب کو معرفت را نصیب کو وجعلني زیو ګرځول من المرسلین د چانا د رسولانو. وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. فرعون وتسوي الم نربك فينا وليدا تزهم مخل رالی زما پیشو ما ته میو میو. مولانا سید احمد پالنپوری سے معنی کړي دلته تفسیر کړي دی په هدایت القرآن کې سوئی وای زما پیشو ما ته میو میو اوس پورې د زما خوړه او اوس ما باندې اوازونه کې دا وته وای فرعون. د فرعون وتسوي چې الم نربك فينا وليدا تزم سره ماشوم هغه نه ویلو شوی ولبثت فينا من عمرك سنين ازم سره د ژوند نو تیر کړي بیا وروسته فعلت کې اوس غلط کار هم کوس راضي ماتم نیغيږي. دا خبره موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ته ښه ډېر احسانات تر باندې کړي. اوس هغه احسانات ذاتی خو ستا احسانات زیرو دي ستا حیثیت سره ستا د احسانات تا که د موسی علیه السلام تربیت کړی دی او موسی علیه السلام ستا تربیت ته ولې راغلی و په شا باندې څه وجوهات موجود تا ماشومان قتل کړي دي تا بني اسرائیل هغه کوتره کړي دي تا د بني اسرائیل باندې خپل بیګارونه هغه پوره کړي دي تا زنانه د بني اسرائیل بې عزته کړي تا د هغې مال او دولت هغه هړپ کړی دی تا د هغې جایدادونه نیولي دي هغه د خپل غلامان کړي دي. نو یو طرف ته دومره لوی جبر او دومره لوی ظلم او بل طرف دا یو احسان چې په ما دې کړی دا کم قسم شی دا کم قسم احسان. یو طرف ته چې ظلم شي او بل طرف ته چې داسې شي احسان شي او بیا باطل هم شي. موسی علیه السلام گویا امام رازی وایي چې موسی علیه السلام ته گویا دا وي چې اذا تعارضت تساقط کله چې دوه معارض کارونه راشي نو حکم ساقط شي. پوهېږې مولانا په دې باندې په تعارض باندې سره راځي تساقط راځي. موسی علیه السلام ته گویا دا خبره کوله چې یو طرف ته استاد شی دی
یو طرف ته ستا احسان دی خو بل طرف ته ستا جبر دی، نو ستا د احسان فایده څه وکړئ؟ تلا ما منځباتې دا خبره ورته څه کوي، ورپسې آیت کې ذکر کوي. نو څه وتلک نعمت دا دغه هغه نعمت ته چې ته ماته علم ربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنینا. نو څه ورته وتلک نعمت دا هغه احسان دی ستا تمنها چې ته په ما باندې اثباتي، تمنها چې ته دغه احسان اثباتي علی په ما باندې ان په دې وجه عبادت ته چې تاسو کړي غلامان کړي دي بني اسرائیل د غلامان کړي دي. یو طرف ته هغه د پاکستانی سیاست تاسو ته وایي چې فرعون تاسو ته په هر ځای کې سورۃ اعراف کې ته ما ویلیو څو کاله مخکې چې د فرعون غونډه کې غټ سیاستدان هغه به تاسو ته په دې کفارو په دې دهریانو کې چېرته ښکاره نه شي. دا چې څونه پچاڼو که نه سوچ هم نه شئ کولی تاسو. داسې رزیل اوس پې وروسته راشي د چې کومه مکالمه ده چې دې خبره لمده ژبې و چې په کم طرف پې واړول د حیرانېدو څه و د هوښیارتوب و. خو دا هوښیارتوب چې دې سره د الله فضل و کرم نه بیا انتهایي د حماقت هغې دنیا ته په هغې کې انسان څه شي په هغې کې ورک شي او بس ذلیل او رسوا شي لکه څنګه چې فرعون ذلیل شو. ولې د الله جل شانو فضل و کرم د الله جل شانو تعلق نو جی استاد شیطان نه و دی خو فرعون خو په خپله د شیطان استاد و. وایي هغه قصه و هغه سړی وایي بره ښه دی و چې طبیعت خراب شوی وایي اندرپهیي اوښ ته کېښوده وایي د اوښ سره یې غلط کار و او بیا راکوش وایستی سیټ ته لاړې توکلې شیطانه مخ ته تور شه دا دې راباندې څه چلو کوي. شیطان وله راغی ورته چې خدای دې تباه کړه دا چل خو مال هم نه راتلو تا چې څه وکړه که نه دا چل خو مال هم نه راتلو. د فرعون خو دونه رزیل و چې شیطان هم ورته حیران و. زه خو د ده هوښیارتوب چې ګورم د ده شرارت او د رزیلتوب شیطان راته ډېر وړوکی ښکاره شي دا دونه رزیل و. نو ښه خبره مې دا ذکر کوله وتلک نعمت دا هغه نعمت ته تمنها چې ته اثبات علی په ما باندې ان عبدت بني اسرائیل بل طرف ته تا غلامان جوړ کړي د بني اسرائیل. قال فرعون وما رب العالمین. دلته چې فرعون کله څه شو ونښتو مزید جواب نه و که نه نو به ایستی خبره بل طرف ته واړوئ. وما رب العالمین ښځه ده ته چې دا وایې چې ستا د رب د طرف نه راغلی یم پیغمبر یم هغه رب څه شی دی ستا د الله جل شانو د حقیقت او د ماهیت باره کې تپوس کوو چې هغه څه شی دی د هغه ذات راته وښایه د هغه ټوکړې راته وښایه چې هغه د کم سیز نه کمپاونډز دي او مالیکیولز دي او ایټمز دي هغه یو بل سره یو ځای شوي دي او هغه ته جوړ شوی. د موسی علیه السلام مبارک ډېره زبردسته تشریح وکړه او ګویا دی ورته ثابتوله چې د الله جل شانو په ذات باندې صرف الله جل شانو ته علم دی بل چاته علم نشته. مونږ که الله پېژنو صرف د هغه په صفاتو یې پېژنو. صفاتو تذکره ورته شروع پوهېږې په دې باندې. سوي قال رب السماوات والارض وما بينهما. موسی علیه السلام فرمایل رب السماوات د دې اسمانونو چې څوک چلوونکی دی او د دې تربیت کوي او دا نظام یې سیټ کړی دی دا څوک دی؟ دا هغه الله دی چې ته د چا باره کې رب السماوات تربیت کوونکی د اسمانونو نظام چلوونکی د اسمانونو والارض او د ځمکې وما بینهما دې په منځ کې څه دي. تاسو ته وایي چې په کائنات کې دا دعوت چا دا هم نه ده کړې تر اوسه پورې چې دا اسمانونه او د ځمکې او دا ټول نظام دا زه چلوم. یو فرعون و یا فرعون الله ذلیله کړو چې هذه الانهار تجري من تحتي چې دا نهرونه او دا دریابونه جاري دا زما د وجه مثلا الله جل شانو ختم. نو څوک دعوه نشي کولی دی چې دا کائنات زما په خوښه چلېږي. پوهېږي کم سړی چې په واشروم کې یو دړی ګندګي وباسي هغه په دې څه پوهېږي د کائنات تا نظام اصل کې څه شی هغه دې دعوه کولی شي او د خپل ځان د خپلې بیمارۍ او د خپل صحت مالک نه دی هغه به څه دعوه وکړي دا کائنات زما په حکم باندې چلېږي. د دې دواړو خبرو ډېره لویه فاصله ده لږ سوچ وکړه په دې باندې. ځکه موسی علیه السلام ورته رب السماوات والارض ځمکه اسمانونو چې څوک چلی هغه الله دی هغه زه رالیږلی یم. وما بینهما دې په منځ کې چې دا څه چلېږي دا هم د هغه په حکم چې ان کنتم موقنین دا اوس یقین کوئ که نه کوئ. بیا قال لمن حوله الا تستمعون د دې خبرې جواب د فرعون سره نو دا دومره بهترین انداز دی دا آیت مبارکه یا ورپسې آیت مبارکه چې موسی علیه السلام دهریت په کوم انداز کې د یخ نه د هغې هغه جر ډېر راویستې چې د فرعون غونده کې سړي سره جواب نه و د هغې. نو هغه رب دی چې هغه د اسمانونو او د ځمکې رب دی. نو اوس دهري دا نشي ویلی چې دا خو دا هر څه زما پسې چلېږي. ابراهیم علیه السلام نمروز ته ویلي وو که نه ورته ویل چې زما رب هغه دی الذي یحیي و یمیت چې هغه مړه کول او ژوندي کول کې. او هغه ظالم په دې خبره پوه شوی نه و هغه ته بل څه مطلب و هغه په چاړه چې څوک ووایي دا د مرګ ملکیت دی او چې څوک د پانسۍ د تختې نه راکوز کړي نو وایي دا څه شی دی دا د ژوند ملکیت دی. ژوند ملکیت دا نه د مرګ ملکیت دا نه. نو ځکه موسی علیه ابراهیم علیه السلام خپله پټه بدله کړې وه او خبره د نقلیاتو نه عقلیاتو ته واړوله
زما رب هغه دی چې هغه د هغې طرف انور راخېجې تېرې دی بل طرف راوخېجې زه اوس ته ملکیت پته ولګېده چې مالک څوک دی. دا ډېره یو لویه فلسفه ده صاحب دا چې بیا بل تفسیر راشي بیا راته وایم انشاءالله. ما ویلې ده خو تاسو پکې نه وی. نو خبره مې صرف په دې پسې کوله چې د ملکیت دعوه څوک نشي کولی. د دې څیزونو د چلولو دعوه څوک قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون بیا پټه بدله قال دوی لمن حوله دنه چې غیر چاپېره کم خلک ناسو الا تستمعون لکه دا ګډې وډې دا سړی وایي دا تاسو نه اورئ. ګوره تاسو ته ما ووایي چې د حق سره همیشه دلیل د ناحق سره به چېرته د باطل سره به چېرته دلیل نه وي. نو بیا به څه کېږي چې د حق طرفه دلیل پیش شي د باطل د طرف نه به چې دلیل نشته نو عیبونه او کنځلې به پیش کېږي. دا اوس خبرې هغه شروع الا تستمعون دا ګډې وډې تاسو نه اورئ لکه دا دې څه وایي دا سړی دربار ته راغلی دی. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. حضرت موسی علیه السلام یوه خبره د فرعون نه دا اورېدلې او مزید د الله جل شانو صفتونه بیانې. قال موسی علیه السلام فرمایي ربکم هغه ستاسو رب دی تاسو یې پیدا کړي او تاسو یې چلولي ورب آبائکم الاولین ستاسو نه مخکې چې کم خلک وو که نه هغه یې پیدا کړي هغه به یې چلول هغه یې بیا ختم کړه. فرعون ته وایي چې بس ستا ځان باره کې سوچ وکړئ ته څنګه وایې چې انا ربکم الاعلی. د هغې آبا و اجدادو باره کې څه خیال دی هغه هم ستا د حکومت ته لاندې ژوند کوو ته دغه پته وکنه چې دا خو نشم ویلی چې د خپل پلار نه مخکې پیدا ومه. عجیبه شکست دی په دې ایتونو مبارکو کې ډېر لوی دماغ غواړي. نه قاله وفرمایل موسی علیه السلام ربکم ستاسو رب دی ورب آبائکم الاولین. قال ان رسولکم الذي ارسل الیکم لمجنون. بل عیب ته ګوره جواب ورسره نه و وایي دا تاسو ته چې کوم پیغمبر راغلی دا لیونی دی. دا خبره فرعون قال وی فرعون ان رسولکم ستاسو دا رالیږلی شوی چې دی ستاسو دا پیغمبر چې دی الذي هغه ارسل الیکم چې تاسو ته رالیږلی لمجنون. دا خو خامخا بس مجنون دی لیونی څه ګډې وډې اوس زما نه علاوه بل خو دی هغه وایي پیدا شو. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. موسی علیه السلام یوې خبرې ته التفات نه کوي هغه کنزل کې لګیا دی. موسی علیه السلام د هغې جواب نه ورکوي هغه د الله جل شانو صفات بیانې. د دې څه معنی ده چې ته کله د حق دایي او د حق دعوت پیش کې که د ګیر چاپېره نه پتا باندې ګزارونه کېږي هغې ته به التفات نه کې یعنې سپي په هر غوب کې ګزار کوي نو کور ته به ونه رسي. ښه اسانه خبره ده. نو څه وایي موسی علیه السلام بیا ورته خبره شوه رب المشرق والمغرب د مشرق او د مغرب رب دی او بینهما دې په منځ کې څه دي ان کنتم تعقلون. اوس هم نه پوهېږې اوس هم د کې عقل نشته. قال لئن اتخذت الها غیر لاجعلنک من المسجونین. فرعون ډنډه چوته کړه چې اوس دلیل نشته که نه او په کنځلو هم کار ونه شو. نو تاسو ته مخکې په صورت اعراف کې ما ویلي چې کله سړی مجبور شي او دلیل ورسره ني او کنځلې هم وکړي او هغه هم په هغې هم زړه یخ نه شي نو بیا ډنډې ته لاس کوي بیا خپل زور ښیي خلکو ته. نو بیا موسی علیه السلام ته وایي که ستا تا زما نه علاوه بل رب هغه چېرته ومنو د هغې یقین دې وساتو او هغه دې ځان له رب کو جیل ته به دې واچو. ډنډماري شروع کړه فرعون. نو قال ورته وایي فرعون لئن اتخذت الها غیري که زما نه علاوه دې بل خدای ونیو لاجعلنک خامخا به دې زوږه من المسجونین د چا نه د هغې خلکو نه چې هغه صحیح په زندان کې دي. قال ولو جئتک بشیء مبین. ښه موسی علیه السلام ورته ښه زما په دلایلو ته پوه نه شوې اوس په دې نه واضح څیز درته پیش کړمه. نو بیا ورته خپلې معجزې پیش کړي چې هغه مادي څیزونه وو. نو بیا فرعون